القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرق وغربه. جی بابن د استنجا بابونه شروع دي مولانا سے یاد لري دا کنه ګوره ترتیب د تمہارا روان کړی دی مناسبت د مخ کې سره سره استنجا باب خلا مخ کې باب دا هم او د کتاب الطهاره سره مناسبت واضحه ده او غرض د امام بخاری رحمت الله علیه سره ګوره دې پکې قید لګی لا تستقبل القبلة استقبال دی ونشي د قبله یا لا تستقبل القبلة استقبال مکوا فغایت یا پبولو اند عند البناء جدار او نحوه مگر که آبادی وي چې دیوال وي یا مثل داغې نو بیا قبلې ته مخکول شي نو د امام بخاري میلان د چا مسلک ته شو آیا د شافعي او د احمد یاد لري دې کې مذاهب درته ما ویلي مولانا صاحب یو مې دا وی چې یو مذهب دا چې منع مطلقا اجمالا یې درته لږ شمېرم منع مطلقا څه چې که آبادۍ کې وي او که په صحرا کې وي که استقبالی که استدبار وی که استقبال وی کسی که استدبار وی که بنیان کی وی او که په صحرا کی وی او که واړه بولی او که لوی بولی دا د امام صاحب رحمت الله علیه مسلک و یاد لري دا د هغه مسلک و او په صحابو کې مې څوک یاد کړي حضرت ابو هریره مې یاد کړي او حضرت عبدالله ابن مسعود مې یاد کړي او حضرت ابو ایوب انصاری مې یاد کړي او مې دا د احمد یو قول هم دی دویم قول مې څه ویلي جواز مطلقا څه صحرا کې هم جایز دی او په بنیان کې هم او استقبال هم او استدبار هم دا په صحابو کې د عایشې قول او په تابعینو کې د عروه او د داود ظاهري یاد لري دا دریم قول مې څه ویلي منع په صحرا کې او جواز په بنیان کې صحرا کې منع دی مطلقاً کې استقبالی کې استدباری او په آبادی کې جایز دی مطلقاً کې استقبالی کې استدباری میدا مذهب د شافعی صاحب دی او د مالک دی یاد لري دا شافعی او مالک او د اسحاق مې ویلو او په صحابو کې مې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه عبدالله ابن عمر ویلو او مې یو قول د احمد څو قول شو درې شو او څلورم څه منع د استقبال مطلقاً که صحرا کی بنیان کی او جواز د استدبار مطلقاً استقبال منع دی او استدبار جایز دی ماویدا یو قول شاذ د امام ابو حنیفه دی یو قول شاذ د احمد ابن حنبل دی سوچ ولکا څلور پنځم مې څه ویلو چې منع د استقبال مطلقاً چې استقبال مطلقاً منع که صحرا کی وي که آبادی کی وي او استدبار جایز دی خو صرف په بنیان کې استدبار جائز چا کې صرف په بنیان کې ماوی میدا قول د ابو یوسف چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل کوي او شپږم قول مې څه ویلو منع د استقبال استدبار د قبلتینو نه دواړو قبلونه منع دی او میدا د محمد ابن سیرین قول دی او اوم مې ویلو چې دواړه ممنوع دي خو صرف د اهل مدینه و دپاره دا د ابو عوانه قولو او اتم مې ویلو چې دا دواړه مکروه تنزیهی دي د امام صاحب یو شاذ قول دی خو دا نور اقوال به لرې کم اوس بس صرف دی دوه او درې قولونه له راشمه چې زمونږ د امام صاحب په نیز استقبال استدبار مطلقا منع دي یاد لرې شوه او مطلقا خو پېښ شوی که او دا یو قول د امام احمد ابن حنبل هم دی او بل د مالک او د شافعي په نیز باندې استقبال او استدبار په بنیان کې جایز دی په صحرا کې منع دي دو شو او دریم د داود ظاهری قول دی چې مطلقاً جایز دی او څلورم د راکوټ قول وایا چې استقبال مطلقاً منع دی او استدبار مطلقاً جایز د امام صاحب او د احمد یو شاذ قول دا څلور وایم کافی دی زوسه دلته اوس راشه لا تستقبل القبلة قبله څه ته وایي په لغت کې هما یستقبل الیه المرء یا الرجل زه تا ته ګورم ته مې قبله شوې خلک نه وایي پلار ته وایي استاذ ته وایي قبله فلان اوس هم بعضې خلک وایي قبلهګاه دې څنګه دی وایي که نه وایي هلکه تاسو قبلهګاه محترم څنګه دی
نو قبله هغې ته وایي چې انسان توجه ورکوي پلار تر انسان توجه وي استاذ تر انسان توجه وي پیر صاحب تر استاذ توجه وي نو تعبیر په قبله ته په اعتبار د معنا لغوي کېږي او په اصطلاح کې قبله څه ته وایي بیت الله ته وایي یستقبله المرء حالة القیام الی الصلاة نو قبله هغه ته مراده ده او غایت مې ویلي لوی اودسمات دي اصل کې مکان منخفض دی لوی اودسمات د سړي ځای ته کښېني نو ذکر د محل مراد ته نه حال او بول پیژن الا عند البناء دا ته مبتدار که دیوال وي او نحوه دیوال نشته او د دیوال په ځای باندې بل څه شی دی مخې ته دی اونه وغیره نو خیر دی پروا نشته بنا نو د میلان د چا مسلک ته وکړو د شافعي او د مالک مسلک ته ښه وګوره عجیبه دا د حدیث زمونږ راوړي آدم تیر شوی دی ابن ابي اياس ابن ابي ذئب محمد تیر شوی دی زهري عطا ابن يزيد اليسي عن ابي ايوب الانصاري د حالات مې درته ویلو قال اسوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغايه فلا يستقبل القبلة استقبال دیونه کې قبله ته محدود قبله مراد ده ولا يولها ظهر شاد منور علی شرق او غرب ما سوال کړو یا لکه شرق او غرب د مخ حدیث سره تعارض راغی مخکې مخ شامه کو دلته وی شرق او غرب او چې مشرق ته مخ قبله ته مشار راځي او که مغرب ته مخ مې ورته راځي ما وی دا خطاب اهل مدینه ته دی هغه په شمال د مکې کې دي نو ابوی چې مشرق او مغرب ته مخ کې توجه نه راځي او که شمال او جنوب ته مخ کې بیا استقبال استدبار راځي یاد لري شو خبره اوس راشه مولانا صاحب دا حدیث خو زمونږ مستدل شو د هغې خو نه دی نو امام بخاري وایي چې د دې حدیث نه بنا مستثنا د پروستو حدیث سره حدیث خو مستدل زمونږ دی خدای سره پاره راوړو چا پسې چې د دې نه بنا څه ده مستثنا د پروستو حدیث سره دا ده مولانا صاحب دې کې ما راته ډېر زیات دلایل ویلي که ستاسو یاد لري دا په ترمذي کې به درته ویلي نو دوباره ضرورت نشته چې درته ووایم او که وایې درته به یې ووایم په ترمذي کې مې ویلي دي دوباره ضرورت یې نه محسوسوم ښه بله دلایل مې درته ویلي دي او د دې د دلیل نه مې جواب درته وکړم ورپسې شه حدیث ته مسایل څه شو ادا چې استقبال د قبله او استدبار مطلقا ممنوع دی یو دې دا مسله معلومه شوه دویم څه احترام د قبلې ته معلوم شو د قبله احترام وکړي او دریم ته څه معلومه شوه چې اهل مدینه ته مشرق او مغرب ته مخ او شا کوي او دا حدیث مطلقا زمونږ دلیل دی ورې که ستاسو خیال و ما راته یو نکته ویلې وه یو خو دا حدیث قولي دی د ابن عمر هغه کم دی فعلي دویم مې څه ویلي دا محرم دی هغه مبیح دی یاد دی دریم مې څه ویلي دا قاعده کلیه ده هغه یو واقعه جزئیه ده یا خدایه نه پوهېږې بیا نه ویم درته دا څه ده لکه بیا ووایه دا حدیث چې دی نو دا محرم دی هغه کم دی ابن عمر والا مبیح دی دا قولی دی هغه څه دی فعلی دی دا څه چې دی لکه قاعده کلیه ده هغه یو واقعه جزئیه ده دی کې احتمال نشته هغه محتمل دی هلکه ولې محتمل دی هغه دا محتمل دی چې ممکن ده چې رسول الله مبارک منحرف و د کعبې نه او ابن عمر د کوټې نه ورته معانو نظر نه کړی یا پیغمبر مبارک منحرف و چې عبدالله ابن عمر ته وکتل او دم ورته وکتل نو زر یې ځان بچ کړو نو قبلې ته مخ کړی او یا دریم به څه ویلي و چې دا مختص ته رسول الله مبارک پورې حقیقت محمدي خو د کعبې نه اعلی دی او که چرته استثناء وی نو پیغمبر مبارک به یو دی کې الا او غیرو سره ویلي وکړه ولې نه وی او پیغمبر مبارک ته پته چې ابن عمر دلی دی ما نه نو د پیغمبر په علم کې خو امت ته دا خبره نه ده رسېدلې چې بنا مستثنا ده پیغمبر مبارک ښکاره به یو ځای کې قبلې ته مخ کړي و خلکو ته پته لګېدلې وه که په صحرا کې په بنیان کې ویلې به و که نه چې ورکوټ او دس به یې په بنیان کې کړی و دیوال طرف خوا کې قبلې ته مخامخ خلکو ته پته لګېدلې وه که نه عجیبه دا ده چې ابن عمر باره کوټې ته نه وې تللی دا حکم ممنوع رقم دی نه معلومه اوس هم پیغمبر مبارک ته پته نه لګي چې ابن عمر دلیدلی مچه حکم یې رسولی نو په پیغمبر خاتم د کاتم د وحی پاتې شو د حکم شرعي پاتې شو که عیاذا بالله تاسو نه پوه او ما خو دلایل درته دونه ویلي ما راته ګورې دام ویلي چې من طفل په سعید ابن خزیمه کې من طفل تجاه الکعبة جاء یوم القیامة وطفله
بین عینه نو چې لاړې تو کل ممنوع دي مولانا صاحب نو اودس ماتې به د کم ځای نه جایز شي او هغې کې فرق نشته هغې کې فرق نشته د بنیان او د غیر بنیان تاسو پوهېږئ یو خبره مې کړې وه دته لږ معاد کوم تنګېږئ ما یو حدیث پکې تاسو ته ما ویلو په ابو داود کې شته چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نستقبل القبلتين ببول او غایط هغې یو دواړه قبلې راځي حالانکه مونږ خو چې دی خوا مخ کوو بیت المقدس داسې دی هغې ته مو مخ راځي نه هغه اهل مدینه ورته وایي چا ته وایي ولې هلته چې بیا بیت الله ته مخ خو چا ته هم اشاره تله بیت المقدس ته او چې بیت المقدس ته بیا مخکې نو بیت الله نو هغه بیت المقدس ته مخ او شا په دې نسبت دي چې مخکې نو شا بیت الله ته راځي او چې شا کې نو مخ بیت الله ته راځي دا د ابو داود د هغه روایت نه مې راته صرف جواب وکړ زه مخکې لاړ شوه یو بل د عایشې صدیقې روایت پکې و امې ویلي و درته چې ذکر عند النبي صلی الله علیه وسلم قوم درته یادومه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال أراهم قد فعلوا ها ذكر ويكي استقبلوا بمقعدتي القبلة استقبلوا بمقعدتي دا قولي شو نو یو خدا دی چې دی کې خالد ابن سلت راوي ضعیف دی خالد ابن سلت او دویم دا چې هغې نه اودسماتي والا نه دی مراده ایک او دسمات کم ځای کې دی هغې به وي چې په عام مجلس کې من بیت الله ته نه مخکې ولې بې د مانځه نه اندام دی ورته مخامخ کېږي وي شابه قبلې ته راله مخ ور واړوې ځه اوس ورپسې شه باب من تفرد على لبنتين وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى راویان تیر شوي ثقات دي ها انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا خلق وي اذا قعدت تشكيني على حاجتك على قضاء حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا سوال وکړه چې دې ځای کې بل ځای کې راځي چې د خور کور ته ختم نو د خور کور خلق خپل خور ګڼي فرأيت أمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين فدو خختو مستقبلا بيت المقدس لحاجته نو چې بیت المقدس ته مخکې نو کم خوا شا راځي وایه مستدبر القبله وقال او د ابن عمر د شاګرد ته ووې د شاګرد ته هلکه لعلک من الذین یصلون علی اوراکهم ته جوړ د هغې خلکو نه چې په کوناټو منځونه کوي دوه معنی یې دي په کوناټو څوک منځونه کوي ښځې مقعد نه پورته کوي ښځه چې مونځ کوي مقعده نو ته جوړ د ښځو نه څه یعنې عقلمن نه ناقص العقل عقلمن نه څه لکه ناقص العقل دا ښکلې معنی او یا دا چې ته د هغې خلکو نه چې یصلون علی اوراکهم چې کوناټي نه اوچتی په ځمکه ولې چې په مانځه کې کوناټي اوچت کې نو چې مخ د بیت الله ته شو نو شا د چا ته شوه لکه بیت المقدس ته شوه نو دا خو منه نه شو کنه وای خدایا یصلون علی اوراکهم نه یا څوک مراد دي ښځې هغې ټیټې وي نو ناقص العقل حدیث باندې عمل نه کوي او یا په مانځه کې علی اوراکهم مونځ کې کوناټي نه اوچتی نه ولې نه اوچتو نو چې اوچتی نو چې مخ د قبلې ته نو کوناټي د اوچت کل کوم طرف ته رالل بیت الله ته خو لیکن دا دواړه خبرې درستې نه دي هغه که دا خبره ورته کوي او دې پسې وي عقلمن نه نو هغه ته هغه د ابو ایوب انصاري حدیث رسېدلی دی او بل جګړه خو په دې کې نشته چې په روانه کې په ولاړه کې په ملاسته کې به بیت المقدس ته او بیت الله ته مخ نه کوي جګړه په کوم وخت کې ده په بول و غایط وخت کې ده فقلت لا ادري جواب وسره ولا ادري والله تواضعا قال مالك يعني الذين يصلي دا دویمه معنا کوي ولا يرتب عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض په باندې کې کوناټي اوچت کې خو بیت الله ته مخې په مدینه کې ګورې ښه نو شابه دې کم خوا راځي بیت المقدس ته نو د دې جوابونه درته ما پوره کړي دي ښه دوباره یې درته نه ویم د حدیثه څه معلومه شوه دا د پیغمبر مبارک علی لبنتین دا ته مسله معلومه شوه په خښتو اوچت ناستو دا ته مسله معلومه شوه دویم کوټې ته ختې شي د خور کور ته خپل کور هم ویلی شي ځه ورپسې شه دا ته مستثنا کې ما درته بل هم ویلو مجیبه دا ده چې دیوال له اعتبار ورکې او په صحرا کې دا دومره غرونه او مدون چې د مخې ترې هغې له اعتبار نه ورکې
یو ځای کې خو ماته استثناء وښایه که نه په یو ځای کې د سره استثناء نشته او د ابن عمر دی کې یو بل روایت هم دی هغې کې ابان ابن صالح د تتیبا ویلي هغه ضعیف راځي دی ګورې ښه او ای مولانا یو بل اور محتمل هم شو که نه محتمل څه شو یادلې ده که نه وای خدایا چې څه ویم دې طالبانو ته څه احتمال دی چې پیغمبر منحرف و ابن عمر امعان النظر نه دی کړی دویم یې څه ووی چې پیغمبر مبارک منحرف و چې ابن عمر باندې کیدی چې نظر لګېدلی اورېدلی نمبر 3 پیغمبر مبارک د دې حکم نه مستثنا دی هغه حقیقت محمدی اعلی دی خبره خلاصه نو دا محتمل دی هغه مخکې غیر محتمل و عقیده کلیه و قولی و محرم و دا مبیح دی هغې کې یو استثنا نشته هغې له ولې موږ ترجیح ورنکو زه اوس ورپسې شه مولانا انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد ابو داود کې شته انما انا لکم مسلم کې دی ابن ماجه کې دی نسائی کې دی انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد اعلمکم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها قولی دی مطلق دی قید کلیه دا محرم دی اس پاکی دغه نشتا دا سی میرے تنورم دیر ویلی دی دا مخی لال شوا غرض امام بخاری رحمت اللہ علیہ سدے چې خدم بار او دسماتی لتلی شي و دا پا عرف بنا دا گوری دی زمانہ کی لاړی نشي ټول لکان بہتا گوری دا پنجاب کې اوس هم دا رواج شته اوس هم شته دا چې خپل رواجي زنانه پټو ته دی او دسماتی له خو هغه داسې وخت دی چې سړی نه یا داسې علاقې ته دی چې سړی هغه علاقې ته نه دی بلکې پنجاب کې خو بل شان لوبه ضرور دی زما یو ځل لاور کې یو دوست هغه سره مې شپه وه نو زه سهار وختي پاڅېدم جومات ته تلمه نه سهار وختي نو بلکې اشراق نه پس و جومات ته لاړم چې لاړم اوس صاحبه بیت الخلاګانې په جومات کې دي او لین ورته د سړو د ښځو ګډ ولاړ دی سړی م ولاړ دی او ښځې په یو لین کې بل ته م ولاړ دی بل ته م ولاړ دی مې دا څه کوي وایي دا د بیت الخلاګانو نه راغلي دی متیا دې پکې کوي اوس د هغوی رواج دی بدي نه ښکاري او زمونږ په وطن کې ښځې سړي داسې بیت الخلا ته ودرېدي چې ښځه وردنې چې سړی ورته بار غوږ یې ښودي ټر او سړی پکې دنې او ښځې ورته بار غوږ یې ښودي غر هغوی دا پروا نه ساتي د هغوی دپاره خو دا جایزه لاره ده مخکې ده وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل اي في الليل اذا تبرزن الى المناصع ده زينم دي وهي سعيد يقولوا ميدانو او سو افيحو دير فراحو وكان عمر دي مناسبة دباب شو وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك بندك خذ خپل دا نه حجاب ورکه بندك چې نه دي بیبیانه فلم يكن رسول يفعل ولی سچل دي پکې ولی بندك دا خداوی عرفو او پرون تیر شو د عائشه وګد حدیث کې چې پکور کې دن او دسمات بدوی بد غاڼه نو فخرجت سودة نو عمر له خصم چل ورته نو سوده وتل نو عمر په چغه واله اے سوده ورې اوملی دی ښا مونږ دې ګوره پیژنو مطلب دا چې دا جنگ جګړه جوړې کوم په خپل به باندې کې حکم بنازل شي وخرجت سودة بنت زمع ام المؤمنين زوج النبي عليه السلام ليلة من الليالي عشان وذا خذوة طويلة أقدا فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة دي ولي حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله الحجاب اے مولانا مناسبت السدي دا دي بهر تتلي دي وسموتي شي دا مطلب نه چې غني بند شوي حجاب دا معنا نه ده د حجاب نه پس عائشه صدیقه وي مونږ بتلو انزل الحجاب دا چې زه پرده کې ده مخکې دا حجاب نو د مخ او د لاسونو لیچ دا نازل شو دا معنا اوس برا شو حدیث معلوم شي چې امهات المؤمنین متري اوسم ته شي بل مې سویلي دي درته دا عمر غیرت هم معلوم شو ظنوا خبره پکې نشته او د موافقات د عمر نه دا حدیث دا معلومه شو او خروج الناس الى البرات با خو ته چې مناسبت د کتاب الطهاره سره واضحه دي مخکې سره ولې آداب د خلاخي چې خدم وتی شي شابته وبه قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اذن لكن ان تدخلن في حاجتكم او اذن دې دتا چې
چې که تاسو د خپل حاجت لپاره وځئ نو وتی شئ. ها قال هشام يعني البرادة براز بهر ته تشابه مړه. باب التبرد في البيوت. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه قال اتخذت عن ظهر بيت حفصه لبعض حاجتي فرأيت تیر شوی نه. ها تبرز فی البیوت مخکې بهر ته تللی شي کور کې هم کولی شي بالکل. خو ما وی چې بهتره دا ده چې بهر ته وځه. کور کې کله وکا باران، کور کې کله وکا نوري، کور کې کله وکا بهر پرده نه جوړېږي، کور کې کله وکا بیمارې، کور کې کله وکا دشمن نه یریږي. بیا استشتا ولې ما ته مثال نو درکړی مې نن سبا چې دا څومره بیمارۍ د رسه د وجې نه پیدا دي چې خلک کورونو کې ګټرې جوړې کړي بهتر بهر تل دي. نو وایه شابه يقضي حاجته مستقبل القبلة مستقبل الشام. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره قال قد زرت ذات يوم ظهرت شاة وختما على ظهر بيتنا. المخ ظهرت راغ نبي على ظهر سے ضرورت تے نا ظهرت برخطو توي او ختم على ظهر بيتنا وعلى المعارج يظهرون كنا فپوڑو برخیجی. شابه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على ربيعتين مستقبل بيت المقدس. بس نو ده مناسبت شو پکور کې دنه او کتوه چې حضور پاک متعلق خدا راځي چې ابعد فی المذهب كان اذا اراد الحاجه ابعد. نو ماده متعدد جوابونه کړو به و یو دا چې هغه سفر سره متعلق دا حضر سره دویم څه ویلو هغه عام عادت دی او دا عارض دی. هغه عام عادت دی دا څه دی لکه عارض مې درته ویلو شپه ده دشمن دی الی غیر ذالک. دا اوس ورپسې شه باب الاستنجاء بالماء. بس مناسبت بالکل واضحه دی. آداب د استنجا مخکې ښیي اوس هم ښیي او مناسبت د کتاب الطهاره سره واضحه دی. اوس دلته کې مې یو څو خبرې کړې بیا درته وایم چې د استنجا ورته ولې وایي. استنجا مې طلب د نجوې نجوه قطعي ته وایي. نجوه څه ته وایي؟ قطعي. قطع د نجاست کې طلب د نجوې قطع د نجاست کې. او یادا چې ما ویلو بنوري سے په دغه کې لیکلي په معرف السنن کې چې اصل کې نجوه قاذورات د سبع ته وایي. نجوه قاذورات رچا ته وایي د سبع ته وایي او بیا نقل شو مطلق قاذورات ته وایي. نو سین ته د ازاله د پار راځي ازاله د چا د نجاست او یا نجوه مرتفع مکان ته وایي. نو چې استنجا له خو په ټیټ ځای کې کې چې څوک دی ونه ویني او ته به لږ ځان په خښتو اوچته چې ساس کې در پرېونه دی. دا شو استنجا بالماء. اوس غرض د امام بخاري معلوم کا په داود ظاهري او په سعید ابن مسیب باندې رد کړي. ولې داود ظاهري وی صرف په کاڼي به استنجا کې د کاڼي نه علاوه په لوټه په خاوره په بل شی به استنجا نه کې. او سعید ابن مسیب وی په کاڼي لوټه ټولو کولی شي خو په اوبو به نه کې. نو په هغه باندې رد کوي چې نه پیغمبر مبارک استنجا بالماء خو کړی. او مولانا دې کې راته ما یو نقطه ویلې وکړه ستاسو یادي مېره دې زمانې بعضې خلک وایي چې استنجا یا بالحجر مدل کاغذ وکړه یا بالماء وکړه جمع ثابته نه ده. یاد لرې ده او ما د جمع د روایات ته ډېر ویلي وو. زه اوس ورپسې شه وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام. دا وخت ډېر اسان دی. قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمون. ابو معاذ پکې نوی راغی عطاء ابن ابي ميمونه کنیه ده او مولانا صاحب ثقه راوي دی. شابه قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج چې ابوت لحاجته لقضاء حاجته اجيء انا وغلام. دا مې ته ابو ترمذي کې ویلو یو الک غلام نه مراد عبد نه حر دی. الک معنا موږ سره به اداوه من ماء يعني يستنجي به. نو استنجا بالماء ثابت شو جمع ثابت شو او حدیث مسائل موتل چې د خدمت کول استاد پسې لوټا کول استنجا بالماء کول. شابه باب من حمل معه الماء لطهوره. غرض یې څه دی چې ځان سره اوبه یوسه. مطلب دا چې استنجا بالحجر هم کافي ده. خو ما ویلو چې استنجا بالحجر چې نجاست د موضع الدرهم نه متجاوز نه نو جایزه ده.
او که متجاوی دی بیا جایزه نه او ائمه ثلاثه په دواړو صورتونو کې جایزه وای او اکتفا بالما حسن ده او جمع احسن ده زو سر پسې اشاره وقال ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه وليس فيكم صاحب النعلين ده مناسبت شو صاحب النعلين سوق ده عبد الله بن مسعود پیغمبر مبارک پسې به نعلين ګرځول او صاحب الطهور لوټه به ګرځولا او صاحب الوساده بالغ به ور پسې ګرځاو غده به سره ګرځولا نو مناسبت صاحب الطهور دا او به سره ګرځولې استنجا پیو کی شابه وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا اداره من ماء باب حمل العنزة مع الماء غرض څه دی معلوم کا مخکې سره مناسبت څه دی الا آداب د استنجا خی کنه مې مناسبت او د کتاب الطهارت سره واضح دی او غرض یې څه دی کونټه نن سره یاس کونټه ګډې رفیدی دی لکه لیا فیها مآرب اخرى یو فایده خدا د کلوټه نه پدې بیان راو کنه دویمه صدا که پرده دی نه دا بخخه کې صادر به په واچې پرده دی دریمه صدا که دا علاقه کې چې د مار مخله درغه یا لړم درغه پدې به وایي څلورمه صدا دا به ولګي دا کونټه بعض وخت کې د خیدان کې سړی پکې غورځيږي نو دا به ولګي دا د کونټه فائدې شي یا پینځم هم دا کنوري صادر واچو شاته کېن دا تعالی سوري کار هم درکې دا کونټه فائدې ډېرې دي عنزه او ما ویلو چې عنزه کبه کونټه ته ویل کېږي وایا کنه هغه ته و چې هغه اوس پنه پکې یاد دی عليه الزوج هغه اوس پنه پکې وي مع الماء د ابو سره في الاستنجاء ورپسې مولانا صاحب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء ګوروس كان يدخل الخلاء داخل بشو فاحمل انا وغلام غالك مخکې حدیث دی اداوة من ماء وعنزب وسرا يستنجي بالماء دا جمع دینه معلومه شو چې خلا ته نه نوته او بخل ادوی نه دی ورکړي کنه نو پیغمبر چې به د خلا د زین راوته ده نو سبه کوله بل حجر مدل به کوله کوي نه کوله نو جواب را کوي کنه نو دا جمع ته ثابت شو او دین نور او مقه مسلې معلومه شو چې د موضوع د قضای حاجت نه په خلا تعبیر کول شي شاګرد د استاد خدمت کول شي عنزه وسره ګرځول شي لوټه ورسره ګرځول شي او جمع هم ثابت شو تابعه النذر والشاذان دا محمد ابن جعفر متابعين خي محمد ابن جعفر متابع او نذر وشاذان متابعين شو استاذ کې شرکت چې په دې متابعت تامه شو عنزه عصفن امساد عليه زج یا زوج پیجنه هغه اوس پنا دوک چې په ځمکه لګيږي هغه ته ویل کېږي شابه باب النهي عن الاستنجاء باليمين استنجاء باليمين کې مې خبره کړې و مولانا استنجاء باليمين خدا ایم د داوود ظاهری پر بالکل جایز نه ده داوود ظاهری پر باندې بالکل جایز نه ده او احمد ابن حنبل وتمکروه تحریمی وای څه وته وای او زمونږ د ائمه ثلاثه پنځه چې مالک شافعي امام ابو حنیفه د مکروه تنزیهی ده بیا وایا داود ظاهری وتسوي غير جائز احمد وتسوي مكروه تحريمي او ائمه ثلاثه تسوي مكروه تنزيهي او داول مولانا سيب وجوهات تماويل يا خو مزيت يمين دي پيسا کرام الكاتبين ګور اخي طرف ته دا الله د لاس نه تعبیر کیږي کلتاهما يمين يده يمين او بل ویلو چې عمل نامه په خلاص ملاوي او بل په خلاص ډوډۍ مخوري خې طرف به جمعات ته مخکې کې اله غیر ذالک یو مزیت ته یمین په یسار او دویم څه شی دی که په خلاص ته استنجا وکړه نو دا به تلوث پیدا شي صبر راشي لکه تلوث نو وسوسه پیدا کوي انځبا یاره اورګه په دې می استنجا کړی دا انځم یاره پاک نشو سه نه خېټه دلانه شي بیا انځم نو بیا انځم نو وسوسه به پیدا شي او دریم استقذار تبعیدی طبعا به تنفر کې او ما څلورم می سویلو ما وی اسنا دې کې سشین خدي روړې سره تیر شي په دې روړې خوري نو تخریب د معده دی رانش
یا درې ده کنه او مې په حکم د سړي کې ښځه هم ده او ورکوټ یې دس ماتې دی او کلمې دی زه اوس ورپسې شه وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا عن هشام والدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله راویان مې ګورې پرېښودل د چې کوم راځي ته وایم ټول ثقات تېر شوي دي ها عن ابي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا دخل فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه قال او فرمایل علیه السلام اذا شرب احدکم فلا يتنفس پلوخ کې د ساه نه علي هلکه دا خو معارض دی ځکه بل ځای کې راځي چې درې ساګانې بالي نو ما تطبیق درته کړی که نه هغه درې ساګانې لوښي کې نه دي لوښي به لرې کې ابن القدح نو ساه به والي دا په لوښي کې دننه او ما ویلو چې هغه لوښي د مستثنا دی چې یو کس ته استعمال دپاره لکه پیالې چای ده دا هغه لوښي چې مشترک دی ځکه د یو د خولې لاړې پکې دي هغه نورې بیا قبیح ګڼي استغزار ته کوي دا شوه واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه په خلاص باندې مه مسه کوه ولا يتمسح واستنجا دې نه کوي په یمین وجې د تموي نو مې خطابي ویلي چې څه چل به کوې یاد دي دي خطابي وایي څه چل به کوې هغه وایي شی به پوندو کې ونیسې او په ګس لاس به راکاږې چې پته راته ولګي دا چې څوک استنجا کوي هغه په دې پوهېږي چې په ګس لاس ارسه کېږي زه ورپسې شه نو مسایل مستنبته تې ووتل ښه چې لوښې لرې کا نو ساه واله که دې واخېسته مکروه تنزیهي د تحریمې نه د آداب دي آدابو کې نهې د حرمت دپاره نه او دویم څه پخي لاس به اندام له ګوتې م نه وړې او پخي لاس به استنجا م نه کې معذور ته مستثنا دی ورپسې شه باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال هم د دقې مخکې نه معلوموي په حکم د سړي کې ښځم ده او په حکم د ذکر کاکا کې فرج ترورم ده او دوبره بیبیم ده مخکې ده وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستجي بيمينه ولا يتنفس في الاناء هلکه ګیلاس پې شو ګورې په ما بل ګمانو نه کې مړه داسې کوک دی ښو دی دله سزا شوه غریب نه زه بس پرېږې نه یا زه وایم کم ځای دی اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في لهم دغه مخکې حدیث دی اسې یو نقطه راته خارجي غوندې وی دا خو ته تکرار دی ګوره کو تکرار نشته ها وګوره وختي د امام بخاري استاد معاذ ابن فضاله دلته محمد ابن یوسف شو یاد لري شو هلته د معاذ ابن فضاله استاد هشام دستوایي او دلته د محمد ابن یوسف استاد اوزاعي شو او هلته کې بیا څوک یحیی عن عبد الله او عن ابيه دلته مرسو عن يحيى عن عبد الله عن ابيه دي ولاندې سند یې ورته جدا کړه نو دې ګورې تکرار داسې ظاهري نه کوي چې تاسو ته پته وي زه اوس شابسې باب الاستنجاء بالحجاره ها بس مختصر درته وی مولانا نور تفسیر مې ته ویلی استنجا بالحجاره څه د شافعي احمد او داود ظاهري په نسبت باندې تسلیس واجب دی یاد دي څه مې ویلو شافعي احمد داود ظاهري په واجب دی تسلیس واجب دی په قبول کې ځان له تسلیس او په دوبر کې ځان له تسلیس او پنځ د امام ابو حنیفه او د مالک سے پنځ انقا فرض ده تسلیس مسنون دی او ایثار مستحب دی تسلیس درې کان استعمال اول ایثار یو درې ایثار عام دی کنه پنځه او زو سر پسې شاه وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي ما دته یو نقطه ویلې وه مې دلته کې نسبت کېږي ابن حبیب مالکی ته خو هغه نسبت خطا دی یاد لرې ده که زه اوس ورپسې شه قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته وكان لا يدفع بدلا منه او تابع شم د نبی علیہ السلام اوت په دې حال کې چې اوت حاجته لقضاء حاجته او التفات بینه کو چې په لاره بته نو یو قابل قبینه قتل نه خپل مقصد لته فدنوت منه فقال ابغني بغي يبغى طلبت بغى يبغي نه بغي يبغى دي بال ما بغى يبغي خطا شو بغى يبغي طلبت او بغي يبغى بغاوت معنا ده
نو ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا نو دا ابغيني بوي سبب اضرب ده کنه ابغيني ما دا طلب پا حجارن کاری استنفذو بهازان پہ پاکو نفس سندلو تو مراد نه پاکول دي او نحوه او قال كلمه نحوه چې اتطيب بها یا استنجي بها ولا تأتيني بعزب ولا روس دا بنا روړي فاتيته باحجار بطرف ثوبي ووضعتها الى جنبه وعرضت عنه فلما قضى اتبعه بهن اتباع وکړه دا موضوع بهن په دې کانو باندې دا استنجا بالاحجار شو کنه شو بس بالکل ثابت شو اوس مارته یو نقطه ویلو بیا دا ته زمون پنځ که نجاست د موضع الدرهم نه کم وي نو بالکل کافی ده استنجا بالماء تم ضرورت نشته جایزه ده که استنجا بالماء کې ځان له اکتفا پې کې نو حسنه ده او که جمع کې احسنه ده او که نجاست د درهم ته ورسېدیا د درهم نه متجاوز شو نو ګورې بیا زمون پنځ اکتفا بالحجر جایزه نه ده او د ائمو ثلاثو پنځ په دواړو صورتونو کې کته متجاوز وي کنه وي نو استنجا بالحجر کافی ده او ما د تویلو چې په حکم د حجر کې څه شی دی کل شیء طاهر وایا ما ویلې دې ما در باندې یاد کړو که تاسو یادې کل شیء طاهر چې طاهر وي او بل مسوي قالع للنجاسه چې نجاست ختموي ګوري شیشه نه وي او ماربلو پوس مین کانی نوی اغا خورول کئی کل شیئن شبا کل شیئن طاہرن چه قازورات تیوزی ولی کتوی اغا اجتی نو چه نجاست سر اولگی مرتوب شو نو نجاست دا سبع وغیرت اوتل دوی مسوی قالع للنجاست ستی اوتل اوار کانی مین غیر موزن موزی بنی لکه شیشه شوا اسنه ضرر درته نه رسي ولا مما يطعم كطعام دا انسانان وی کده جنات وی کده حیوانات وی پاډو کې مکه طعام د جناتو دي یاد لري دا کنه پګیا مکه طعام د حیواناتو دي كل شيء هو شابس طاهر قالع للنجاسه غير موزن بالمسويل ولا مما يطعم او غير محترم الا الماء غیر محترم کاغذ بمتے وباسے کاغذ میں رہتا ویلو یو عبودی اگے کی ضرورت تے ولا ذو القیمت کہ دا قطع نہ پس بدا قیمت شینی قطع دیو کلا او دا خود قیمت تے ہو چے قطع دیو کلا دا قیمت نہ وسو دا سو خرسینا نو دا میرے تویلو دے استنجا متعلقہ ذو صار باب لا يستنجى بروس وبه نو سوى اتبعت وخرج لحاج وكان کم دے کرے نو دے ندب معلومی کی مسائل معلوم شو یو خدا دی پیغمبر مبارک خرج لحاجته عام عادت دو چې بهر به د سماتاو اغلا کور داغه جواب مې کو چې عذر دے دیم دې معلومه چې پلاره چې به یو قابل خو التفات بنا کاو دریم دې معلومه شو چې شاګرد د پکای دنو ته بنو چې استاد سنیز دی سرورم دې معلومه شو استاد شاګرد ته ویل چې کانی راوړه لوټه راوړه پینځم دې معلومه شو پاډو کې به استنجا نه کوله طعام د جناتو دې اوس مې وې دویم څه چې دې موزي دې زخمی بده کې او روس باندې باندې کوله یا خو طعام د حیواناتو د جناتو دې او یا څه چې دې نجاست کته وې اوچته نو مې چې مرتوب شنو نجاست راشي فاتته باحجار بطرف ثيابي فوت استنجا بالحجر امتصاب تشوا وعرضت عنه چې کوم وخت استاد او دس باتی بیا ته لري کېګا اتبعه خود لیدل خو نه دي اندازې نه معلومیږي او لا استنجي بروس شابه مولانا صاحب باب لا يستنجى بروس وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا بخير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه دا هغه حدیث چې الته پکې استراب یاد دي دا اوس هغه استراب د بخپل ختم کو زهير والا روایت دی عن ابي اسحاق ابو اسحاق سبيعي لوی محدث ته وی قال سوى يوسف ابو اسحاق ليس ابو عبيده ذكره ده ابو عبيده غير ترجيح ورکړو کساسو یادي او بیا ابو عبيده د عبد الله بن مسعود نه سمعنا ذکړي دي سوي وليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث ولم أجد فأخذت روسة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروس وقال هذا ركس يا درش وكنشوا دا زمونږ دلیل شو مولانا صاحب
پیغمبر مبارک دا ورته ونه چې دریم کاڼی راله راوړه که کوم ځای کې دریم کاڼي د راوړو ذکر دی نه ضعیف دی دا دې په دوه اکتفا کړی زموږ دلیل شو او ما درته بل هم ویلي من استجمر فلیوتر شابه من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا حرج ومن لا فلا حرج من استنجر من څنګه مې وې من استجمر فليوتر ګوره بیا هم تسلیس ته نه فیثلث ته نه فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج دا زما دلیلو او د دوی د هغې نه څه جوابونه مې کړي درته چې کومو کې درې کاڼي دي واوره اسان جواب نو هغې ټولو کې دي یستطیب بهن ای کې څه دی لکه یستطیب بهن فإن ذلك یکفي دی معلومیږي دا چې قدر د کفایت دی او دویم مې راته داسې جواب کړو چې تر اوسه پورې ما له هغې رد پیدا نه کړي هغه څه چې درې کاڼي قضای حاجت لوړي دي ته ته تسلیس فرضیت معلومې نو ما وی قضای حاجت سره خو واړه بلون خلک کوي ویلي که نه ویلي نو درې چپ کم یو دپاره شو شپږ پکار دریو کې به یو خامخا وړو بولو استعمالېږي نو دو بدلوي دپاره شي ته څنګه استدلال کې درې کاڼي خو ته په خپله وی د بولو دپاره ځان له درې غایتو دپاره ځان له درې نو چې درې یوړه اودسماتې لوی وله نو عرف د دې تقاضا کوي چې سړی لوی اودسماتې کې رکوټې خامخا ورسره کېږي نو په درې څنګه کفایت کېږي زه ورپسې شه مولانا صاحب نو هغې کې څه دي یستطیب بهن د درې والا کې یو فإن ذلك تجزئ عنه فإن ذلك كافيه هغه د باب د کفایت دی بل جواب مې وکړو چې لوی اودسماتې له درې څنګه وړې بیا هم زمونږ استاد صاحب مستدل نشو وقال ابراهيم بن يوسف عن ابي يوسف عن ابي اسحاق قال حدثني عبد الرحمن دا دې ګوره ولكن عبد الرحمن ابو اسحاق السبيعي دی نو دې کې لكن عبد الرحمن وایي ښه چې ابو عبیده نه دی ویلی او حدثني وایي دا زمونږ دلیل شو شابه مولانا صاحب سبق د احسان دی بس ما درته نکته ویلې د ملا صاحب واوره ورته ما وی وضو مرة جایز دی درې ده مرتين حسن دي 3 مرات سدي احسن واستيعاب ده محل بابي تقلشا وبه قال حدثنا بس اوس د دې استنجا د بابونو نه فارغ شو نو امام بخاري د وضو په بابونو کې شروع کړلا اوس آداب د وضو خیوای څه خیالکا آداب د وضو د وضو یو ادب د طبخ کې اشاره ده قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن ابي بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة باب الوضوء مرتين وبه قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال اخبرنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عبد الله بن زيد بن عاصم شابه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين تعارض نشتا یو 10 مرتين دي بل مرتين دي بل 3 مرات شابه سي باب الوضوء ثلاثا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي وقال حدثني ابراهيم بن سعد عن دا ټول صحاح راوي دي ابراهيم ابن شهاب شابه ها حمران دا د اجل او تابعين نه حضرت عثمان معتق دي ها انه راى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تابعين فافرغ على كفين مرات رسغين پوری دي ها فغسلهما ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 مرار ثم مسح براسه ثم غسل رجليه ګوره مخکې کې ثلاثن وي دي کې ثلاثن نه وي او بیان معرض د بیان دی معلومیږي دا چې مسح مرتن ده ها 3 مرار الى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلي ركعتين لا يحدث ثم صلي ستوي صلى ركعتين ماضي دي لا يحدث فيهما نفسه سجون الدنيا پکې نه کوي ځان سره الله غفر له ما تقدم من ذنبه شبا وعن ابراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن وضوء يحدث عن عمران فلما توضأ عثمان قال لا احدثكم حديثا لا احدثكم لا ستوي لا احدثكم تاسو ته بیانکم حدیث لولا آیتن که یو آیت نوې ما به درته دا نوې بیان کړی دا ولې وایي ترغیب ورکوي چې تاسو عمل نه کوئ عمل نه کوي سره درته وایم خو که آیت نوې په کتمان په وعید د کتمان د علم کې نه به ویې کړی سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي صلاته الا غفر له ما بينه وبين الصلاه حتى يصليها قال عروه اغا يدار چې ان الذين يكتمون ما انزلنا اے مولانا ځان په پیغه لغوندې ته سوال وکړي چې مخکې خو تېر شوي چې دا او دس په اوبو په اندامونو نه ګناهونه راځي او دلته کې ورسره صلات التحیة الوضو راغی یاد لرې ده
نو ما څه ویلو مې چې کوم ځای کې مغفرت مصادف شي د محل مغفور سره سبب د چا ګرځي د رفع درجاتو زه بس مسائل ته ما وی استم دي او اسانه بل کتاب دی وایي